بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو ډیره د خوشاله خبره ده نن ما سره دلته ناس یو ډیر درون ملما یو ډیر عظیم الشان شخصیت چې دغه خیبر پختونخوا بلکې زه به داسې ووایم چې دغه ټول ملک او دغه ټولې نړۍ خلک د هغې اواز اوري بلکې په هغې باندې هغې مین دي او دغه اواز اورېدل هغې له ډېر زیات خوند ورکوي. نو یقینا چې هغې موږ سره تشریف فرما دي. زه به کوشش کوم چې د هغې د ژوند په اړه هغې سره څو خبرې اترې وکړم او بیا د هغې نه به انشاءالله العزیز چونکې هغه یو عظیم او مشهور نعتخوان هم دی نو کوشش به کوو چې د هغې نه څه نعتخوانې هم واورو. قدرمنو پروګرام مخ په وړاندې به وځم خو په تاسو باندې یو نعت اورم او د دغه نعت نه وروسته واپس راځم بیا به دغه تاسو ته پخپله هم پته ولګي چې ما سره به نن په دغه پروګرام کې مېلمه څوک وي او انشاءالله العزیز د دغه نعت نه وروسته بیا مېلمه سره خبرې اترې کوم. چېرته مزه یې مونږ سره اوسئ. راشه د پاکې مینې واوره بیانونه په عشق تکلیفونه دل کړي دي بلال. راشه د پاکې مینې واوره بیانونه په عشق تکلیفونه دل کړي دي بلال. راشه د پاکې مینې واوره بیانونه په عشق تکلیفونه دل کړي دي بلال. یا بلال قربان کې د بدن وینې دا برکت د پاکې مینې چې په نصیب د دلبر شو وصالونه په عشق تکلیفونه دل کړي دي بلال. راشه د پاکې مینې واوره بیانونه په عشق تکلیفونه دل کړي دي بلال. راشه د پاکې مینې واوره بیانونه په عشق تکلیفونه دل کړي دي بلال. مدعی څنګه په زړه دردمن یې غني ګل وایي چې دروغجن یې بیمار د مینې په قرار نه کړي خوبونه په عشق تکلیفونه دل کړي دي بلال. راشه د پاکې مینې واوره بیانونه په عشق تکلیفونه دل کړي دي بلال. راشه د پاکې مینې واوره بیانونه په عشق تکلیفونه دل کړي دي بلال. قدرمنو تاسو به دا باسین ریډیو په لار باندې اورئ چې زمونږ الحمدلله څومره سنجیده نعتخواني چې ده نو په هغې کې زیاته برخه د دغه عظیم شخصیت د چا په اړه چې زه تاسو سره خبرې کوم جناب حافظ بشیر جان ارماني صاحب چې د هغې د نامې نه هېڅوک بېخبره نه دی او د هېڅ تعارف محتاج نه دی. هغې سره دوه درې خبرې اترې کول غواړم او د هغې په لور باندې ورځم. نو بالکل جی د ټولو ناول خو زمونږ دغه درون او خوږ مېلمه جناب حافظ بشیر جان صاحب طرف ته ځم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله بشیر جان صاحب ستاسو ډیره مننه کوو او تاسو دپاره دعا ګویو چې تاسو دومره خپل قیمتي وخت زموږ دپاره ویسته جي. ډیره مننه. مهرباني. خوشحاله اوسئ جي. بشیر جان صاحب خبرې اترې به کوو. ستاسو آواز د دغه ټولې نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک اوري او خو دې نه خبر نه دي چې بشیر جان چې دی هغه په کوم علاقه کې پیدا دی او په کوم خاندان کې د والد صاحب محترم نوم او که خپل لږ خانداني تعارف را سره تاسو وکړو نو ډېره زیاته بخي. ما خو جی والد صاحب دلاور نوم دی او انکو دامان ورته دی د لزاک روډ باندې دې کې پیدایش دی. الله هم ډېر خوشحاله که او دغه شان قدرمنو دوی سره خبرې اترې به زمونږ جاري وي. دغه زمونږ استاذ دپاره یو عظیمه خوش قسمتي ده چې هغې دلته راغلي. بشیر جان صاحب لږ تفصیلي به راته دا خبره وکړي چې دغه د نعتخوانۍ قدم مو د کوم وخت نه اوچت کړی دی او دا شوق مو څنګه پیدا شوی؟ دا خو به جي زمونږ کلي کې میلادونه کېدل. مختلف علما به راتلل. د پېښور کې یو مولانا او قاري محمد حنیف نامې ده قصه خانې د لاهوري مټۍ والا د پاسه چې کوم جومات دی دې کې امام و. نو هغه بس هغه سره قدرتي مینه پیدا شوه. بیا هغې سره کېدا بیا هغې د
فردوس اډه نظر باغ ته رالل بیا په اډه نظر باغ کې بس هغه سره زه دیره شوم هغه غریب دومره کوشش وکړه چې ما دپاره استاد ونیوه چې دته قرآن مجید ښیي بس هغې خپل چې کوم اخلاص و هغه وکړه دا د هغې برکت دی چې بیا زه نعتخوان شم د نعتخوانۍ نه پس بیا چې کله شهرت کېده نو تقریبا 1999 دلته په عمرزو کې حاجي آباد کې د حاجي محمد امین صاحب اجتماع وه او هغې کې زه چې سټیج ته ورسېدم نو ما ډېر کوشش وکړ خو سټیج ته چاپرې نه خو په دې کې شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتو هم هغوی بیان کو د دې په بیان دوران کې بجلی لاړه چې بجلی لاړه بس ما ته یو کس وایي زه اوس ووایه ما لاندې نه روبۍ شروع کړه چې روبۍ مې شروع کړه خلکو په ډنګه ډوله سټیج ته وخېږولم یو ناته اووه روبیانې ما هلته ووایي بس دا مې شهرت شو بیا د دې نه خلکو وپېژندم په دغه اړه به هم راځو چې ستاسو تعلق د شیخ الحدیث زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه سره هم دی په هغې اړه به هم را سره خبرې کوئ خو دا به راته ووایې چې دغه وخت کې چې تاسو کله دغه نعتخواني کوله نو دغه ستاسو ذهن له راځي چې دا کم شعرونه دا تاسو د چاوې شاعر د دې څوک او دغه شان په دغه وخت کې نور مشهور شعرا یا په دغه وخت کې مشهور نعتخوانان نور او عبدالرازق و حاجي نور محمد و هدایت شاه و سعد الله جان دغه خلک جی جی او دغه ستاسو ذهن له راځي چې دغه وخت کې تاسو به د چا شاعري لوستله یاره دا ما ته پته نه لګي ځکه چې مختلف شاعرانو جی جی تفصیلی خبرې به را سره په دې وکړې چې د شیخ الحدیث زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه سره مو دغه تعلق د کوم وخت نه دی او د دې متعلق را سره یو څو خبرې وکړي هغوی سره خو تاسو ته مه ووایئ چې د حاجي صاحب اجتماع وشوه دې کې دوی بیان وکړه بس د هغې وجې نه بیا ورسره زموږ تعلق جوړ شو بیا بیا په دې کې چې کله دوی الیکشن ته ودرېدل نو د الیکشن نه پس ما بیا د دوی تقریرونه شروع کړل ریکارډینګ که نه نو هغه بس اوسه پورې ورسره تعلق دی ورورولي ده ورسره ماشاءالله هسې شاعران خو ډېر زیات دي او هر شاعر په خپل ځای باندې ډېر زیات دروند دی کم وفات شوي پخواني شعرا چې دي هغې متعلق تاسو د کم یو نه زیات متاثره یې یاره زما خو زیات کلام د عزیز صاحب محمد امین صاحب خوښ دی دې نه علاوه ستاسو په دې نعتخوانۍ کې څوک استاد شته نه استاد ښه جي او هسې دا مو چېرته سوچ کړی چې د چا په طرز باندې تاسو نعتونه وایې که نه هر نعت دپاره ستاسو خپل طرز یاره ما خو مختلف طرزونه جی 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 دا راته ووایې جي چې ستاسو دومره وخت وشو په دغه نعتخوانۍ کې دغه کم فیلډ ته چې تاسو راغلی څه محسوسوئ په دې کې خوشحاله یې الحمدلله د دې خوشحاله خو ځکه یم چې خلکو له خدای اوازونه ورکړي مجازي معشوقې یادوي او موږ له خدای اواز راکړی محبوب کریم پې یادو او د هغه محبوب کریم صلی الله علیه وسلم دا برکت دی چې ښه علما نیکان خلک پیران صاحبان نیکانو خلکو سره واسطه او تعلق دی او په دې فخر کوو ماشاءالله زه به یو ځان له شان پوښتنه تاسو نه وکړم چې څنګه تاسو خبره اتره وکړه یقینا چې زما خپله څومره سوچ دی او تجربه ده او زه اورم ستاسو نعتخواني یا په دغه سیمه ډېر خلکه غوښتنه کوي ستاسو د نعتخوانۍ او موږ ته دغه پته لګي چې الحمدلله ټول نعتخوانان چې د هغې د زړه نه وي خو ستاسو په اواز کې چې یو کم درد دی نو هغه چې تاسو څومره دغلته په دغه خپله خوره باندې ویلي هغې کې دغه درد محسوسیږي تاسو به یقینا چې د حرمینو سفر کړي هلته چې کم نعتونه وایې د هغې او دغه د پاکستان په دغه نعتخوانۍ کې تاسو ته فرق معلومیږي بالکل ولې نه په 2016 کې ما عمره کړې ده او الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې درجې بلندې کړي حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروي صاحب رحمت الله تعالی علیه په
مانځو کې ما له 100 ریاله راکړل او ما ته بچیا دا کې ته به عمرې له ځئ ما ورته صاحب دا اکدم نه دا ځکه نه اکدم چې تاسو ما ته ووایې انشاءالله ما به خدای عمرې له بولي شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د ماما زوی دی حاجي رویدار شاه نوم دی هغه ما له داخله وکړه لاړم دې ټولو خلکو وایي چې یاره دی به څنګه عمره کوي څنګه به خدای را باندې داسې عمره وکړه چې داسې بنا خلک هم نشي کولی او د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب مشر ماما او حاجي محمد صاحب نامه ده هغه خدای دې د بچو دغه مو ساتي هغه تقریبا په 19 ورځې زما داسې خدمت وکړ چې داسې به یو پلارم د بچو ونکړي او مدینه منوره کې خلک د مدینې منورې ذکر کوي چې یاره داسې او داسې او داسې نو ما خو مدینه منوره په سترګو نه ده لیدلې لیکن د مدینې منورې یو پیغام زه خلکو ته ورکوم چې مدینه منوره داسې ځای دی انسان پکې داسې خوشحاله لکه ماشوم چې د مور غېږ کې خوشحاله بشیر جان ډیر خوند کوي دغه خبرې اترې چې تاسو سره زمونږ روانې دي خو بشیر جان زما هم دغه اړه غواړي او زما په خیال چې دې وخت کې اورېدونکي چې دي نو هغوی به هم دا غواړي چې یاره بشیر جان خبرې اترې کوي نو اواز مو ونه رېده نو زه یم که داسې لږ حمد راته ووایې نو بیا به کوشش کوو که وخت و چې یو نعت هم را سره شریک کړې خو فلحال را سره یو حمد شریک کیږي ستا پصیفتنو د هر چا جب گویا دا یا اللہ تعالی را صفت هم سنا دا یا اللہ تعالی را صفت هم سنا دا کانی دی کبوٹی پا ہوا کی کمارغان دی ذکر کے مشغول دی رب ټول د سنا خوان دی ستا خواږه یادونه د دې ټولو مشغوله ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده ستا په صفتونو د هر چا ژبه گویا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده جاری هر بنده ربا چې تا سره رازونه کړي سر په سجده کې دستا په در کې محنتونه کړي دغه طریقه د هر فقیر او د بادشاه ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده ستا په صفتونو د هر چا ژبه گویا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده جوړ که د دنیا د اونو بوټو قلمونه شي یا بدل پسی باندې دا واړه دریابونه شي تامه به پر نشي دومره لویه نامستا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده ستوري سپوږمۍ نور په دې خبره ګواهي کوي رب خو هغه رب دې په عالم چې بادشاهي کوي داسې بادشاهي په دې دنیا کې د بل چا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده سوک دستا پشان مظاهره چې د قدرت وکړي یا پاسمانونو د عالم کی حکومت وکړي نشته د بېشکه پارځ کې ستا قضا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده یا الله تعالی را صفت هم سنا ده ما اسرار محمد ته چې ایمان دی را نصیب که ډېر مشاکر چې د احسان په ما غریب که ورکړه د ایمان دی عنایاتو کې اعلی ده یا الله
تعالی را صفت هم سنادا ستا په صفتونو د هر چا ژبه گویا دا یا الله تعالی را صفت هم سنادا یا الله تعالی را صفت هم سنادا. ماشاءالله ماشاءالله یا الله تعالی را صفت او هم سناده. دا او محترم ما سره جناب حافظ بشیر جان ارمانی صاحب چې په دغه خپل خوږ اواز باندې زمونږ استاسو زړونه چې دی هغه منور کړل او دغه محفل ښکلې کو هغې له ښکلا ورکړه. یقینا چې د رب کائنات صفت کیږي او بیا د حافظ بشیر جان ارمانی په اواز باندې کیږي نو یقینا چې په دغه کې به ډېره زیاته ښکلا وي او امید لرم چې ستاسو کومه تنده او نو هغه به هم سهده پورې په دغه نعت باندې په دغه حمد باندې ماته شوي وي. قدرمنو خبرې اترې روانې دي د حافظ بشیر جان ارمانی صاحب سره. دغه خوږ کلام تاسو د هغې په مبارکه خوله باندې واورېد او یقینا چې عموما تاسو ګورئ پروګرامونو کې مونږ د هغې دغه نعتخواني چلو. څومره زموږ ملګري چې دي نو هغې ډېره مینه کوي ډېر محبت کوي. د دغه مینې لحاظ مونږ وساتو. حافظ صاحب ته مو دعوت ورکو هغې زموږ دعوت قبول کو دغه دي مونږ سره تشریف فرما دي نو مونږ د دې یو جهان مننه کوو. هغې سره دغه خپل پروګرام مخ په وړاندې بوځو. قدرمنو خبرې اترې به دغه شان رواني. د حافظ بشیر جان ارمانی صاحب په آواز باندې یو نعت ریکارډ شوی اورو او بیا به واپس راځو تاسو سره به خبرې اترې کوو. یو زخو حیران نیم طول جهان گت پغاخ یو زخو حیران نیم طول جهان گت پغاخ ونستا حسن تدل ستا حسن تدل یم حیران گت پغاخ یو زخو حیران نیم طول جهان گت پغاخ یو زخو حیران نیم طول جهان گت پغاخ چلاړې لا مکان تا د نبیانو شو امام د هر اسمان ملکو اکتا تا احترام ملګری د جبریل درتا ولاړو لاس پنام شودوم د شرابو د کړونوش د پرجام یا نشل زکه کائنات یا شل زکه کائنات زمکا اسمان گت پغا دوزخ و جنت هم جن و انسان گت پغا دوزخ و جنت هم جن و انسان گت پغا ونستا حسن تدل برا ستا حسن تدل برا یم حیران گت پغا یو زخو حیران نیم طول جهان گت پغا یو زخو حیران نیم طول جهان گت پغا من مرب ورکړی دی موسی ته معجزې امسائے اجدہا شوا اجدہائے اخوڑی فرعون و دا قارون سرا وسلی هم پیسے دالو یا معجزوا طولک دل زرے زرے خو قارون زمکہ کخکتا شروان گت پغا فرعون بعد ایمان کو ارمان گت پغاخ فرعون بعد ایمان کو ارمان گت پغاخ ستا حسن تدل برا ستا حسن تدل برا یم حیران گت پغاخ یو زخو حیران نیو طول جہان گت پغاخ یو زخو حیران نیو طول جہان گت پغاخ
ماشاءالله جزاک الله. قدرمنو یقینا چې غږ تاسو واورېد د جناب حافظ بشیر جان ارماني صاحب. حافظ صاحب یو بله پوښتنه دا کومه چې تاسو څومره کلامونه ویلي دي، نو هسې هر شاعر چې نعتخواني کوي او صوفیانه کلام لیکي نو یقینا چې به د زړه نه لیکي، خو تاسو په دې نوو شاعرانو کې کوم چې ژوندي دي د زړو خو خبره وشوه، د چا نه ډېر زیات متاثر او د چا کلام زیات وی او وجه یې څه ده جي؟ نو ما خو اوس په دې ژوندي شاعرانو کې چې کوم ژوندي دي نو په هغې کې محمد صدیق توبهګار چې دا زمونږ ورور دی او ملګری هم دی او دوست هم دی، او په سینیر شاعرانو کې سراج الحق سراج ژوندي شاعران، او زمونږ بل ملګری اسرار معیاري چې هغه په خپله نعتخوان هم دی، شاعر هم دی او ډېره ښه ملکه الله ورکړې ده. حافظ صاحب دا راته ووایه چې ستاسو پروګرامونه ریکارډینګ د کم وخت نه شروع شوي دي، او دې سره راته دا هم وضاحت وکړئ چې ستاسو ذهن کې دومره شته چې یاره څومره ستاسو کیسټې راغلي دي او یا څومره نعتونه ستاسو په میډیا باندې راغلي؟ په میډیا خو مختلفو چینلو له ما نعتخواني کړې ده او ریکارډینګ زما تقریبا د 90-91 نه حاجي مسلم جان زمونږ یو ملګری و د پېښور قصه خانې کباړي بازار کې دوکان و، هغه له ما تقریبا 21 کیسټې یعنی په کارډ باندې کړې وې. بیا په د اشرف روډ باندې ناصر خان کیسټ وواله، هغه سره خو لکه بېشماره دي، خو دا ده چې هغه خو د پرچون دوکاندار و که نه، څوک دوکاندار چې کوم دی لکه عام چې دنیا ته د کیسټې خورېدې نو هغه زما 21 کیسټې شوي. او په نوې سوشل میډیا باندې چې دا نن سبا کوم دغه دی هسې خو هم ډېر ګڼ شمېر نعتونه مخې ته راغلي. او جی بالکل، ولې نه. یو تپوس ته نه دا کومه چې ستاسو خو الحمدلله اوس هم نوجوان یې، خو زه دونه ده چې د مشرانو علماو سره مخکې ستاسو پروګرامونه شوي دي، داسې وخت کې ستاسو پروګرامونه شوي چې سوشل میډیا نه وه او دغه شان اواز سره چې دا کم سافټویر باندې کم ایډیټینګ کېږي دا سیسټم، نو هسې هغه مخکې وخت ته په کم نظر ګورئ او د اوسني ته څه تبدیلي داسې محسوسوئ؟ هغه مخکینی هغه وخت کې قدر و، هم د نعتخوان قدر و، هم د هر چا قدر و. اوس بې قدري ده. مخکې به زمونږ خلکو په عزت او په احترام بوتلو، ریکارډینګ به هم رانه کوو په عزت او هر څه به یې کول. اوس مونږ خلکو ته وایو چې یاره مونږ نه ریکارډینګ وکړي. بالکل جی. نو تاسو دا ګڼئ چې مخکینی دور چې نو هغه د دې دور نه لږ زیات عزت والا دور و؟ جی بالکل. ډېره مننه قدرمنو ستاسو دپاره، زمونږ ټولو دپاره دغه د خوشحالۍ خبر چې ما سره په دغه پروګرام کې ناست زمونږ یو ډېر قدرمن محترم حافظ بشیر جان ارماني صاحب چې په دغه لار تاسو د هغې غږ ډېر زیات اورېدلی دی، خو زما په خیال چې دغه مخامخ ملاقات بس تاسو د هغې سره زمونږ د ریډیو په لار باندې په ړومبي ځلي، نو د هغې مونږ ډېر زیات قدر کوو. الله دې د هغې په عمر کې برکت واچي چې مونږ سره دلته په دغه پروګرام کې شریکېږي، لګیا دی. د هغې نه به انشاءالله العزیز مونږ یو نعت هم اورو، رباعي به ترې هم اورو، ځکه دغه زمونږ خپله هم خواهش دی او د ډېرو اورېدونکو هم دغه خواهش دی. خو دغه یو پوښتنه ترې زه بله کومه چې یاره جي دغه کم فن چې الله پاک تاسو ته زده کړی دی، نو بشیر جان صاحب په دې کې ستاسو څوک شاګردان شته؟ نه، شاګردان مې نشته. داسې خو به ډېرو خلکو خواهش کړي چې تاسو سره پروګرامونه یعنې نعتونه ریکارډ کړي؟ او داسې ډېر ملګرو. دا راته ووایئ چې تاسو په دغه لار باندې به ډېرې لوی لوی سفر هم کړي، لږ وضاحت سره راته دا خبرو څومره ځای پورې په دغه خپل محنت کې تاسو الله پاک رسول یې جي څومره ځایونو ته پروګرامونه لتلي؟ تقریبا هنګو، ټل، پاړه چینار، صدا او نږدې ګاونډي ملک چې کوم دی افغانستان تر دې حد ته. ښه جي. یقینا چې د دغه ملک نه هم بهر تګ د دې شوی دی، دا زمونږ د دغه خاورې دپاره هم یو ډېره حوصله افزا خبره ده چې دغه خاورې داسې اتلان هم پیدا کړي دي چې د شعر په لار باندې، د آواز په لار باندې هغې دغه معاشرې ته څه ورکړي دي. نو زما په خیال چې ډېر لږ خلکه به داسې چې په دغه لار به هغې دومره محنت کړي. یقینا چې قدرمنو زمونږ دپاره یو عظیم اتل دی او بیا نن
په دغه پروګرام کې چې هغې سره مونږ خبرې اترې کوو نورې هم څو پوښتنې به هغې سره اوچتومه خو د هغې په خدمت کې به دغه یو درخواست کوم چې یو رباعي راته ووایي او ورسره یو نعت راته ووایي نو انشاءالله دا خپل پروګرام به بیا پای په لور باندې روانو. جی حافظ صاحب. بادشاہانو کے قصرونه کړل باد ما د عشق عمارتونه کړل بنیاد نوم د کم یو بادشاہ سی یادیږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد عشق عاشق لره یو هسې پیر استاد دی چې ببل نوي دا هسې پیر استاد دغه واړه کرامات د عاشقۍ دي چې څو غوث کاندي څو قطب څو کوتاد د دنیا چارې هم واړه فانی دي څوک بسکا پدا چارو اعتماد زرحمان د زمانې د جور درمما خپل صاحب لره په داد او په فریاد اے جبین کمارا خستا د حسن وارا نبی سمر حسن داری ستا حسن چی گوری نو یوسف درنا شرمیگی ستا حسن چی گوری نو یوسف درنا شرمیگی اللہ پٹ کڑے پپردو دے داستا د حسن بالمشال سانی دنشتا پا جہان چلتا نب پیداشی ستا پا مثال نورس پگمی دے حسن تا حیران ولار پسخیگی ستا حسن چی گوری نو یوسف درنا شرمیگی طه یاسین باند موصوفی دا اللہ دوستا رب تقریبا اے دا نبیانو دا سرتاجا فخر الرسول یہ رب تقریبا واڑا انبیاء دے اسی شان تن رسیگی ستا حسن چی گوری نو یوسف درنا شرمیگی د موسیٰ راز پکوہی تورو تلاڑ پاس پاس ترلا مکانا فرشتی ٹولی پا انتظار وی دمر اعزاز لری جانانا واڑا ملائک دے استقبال ترا غنڈیگی ستا حسن چی گوری نو یوسف درنا شرمیگی ستا حسن چی گوری نو یوسف درنا شرمیگی پا اشارہ دی سپوگ میں راغلا ستا سلامی تارا کریگی ستا تابدار شجر حجر دی پا مرحبا مرحبا درتوئیگی تاج دے دہلولا کی خے اللہ پسر زلیگی
ستا حسن چې ګوري نو یوسف درنا شرمیږي آرزو لرما د حد نه زیاته کله به درشم زه مدینې ته سراج الحق په انتظارم د رحمتونو خزانې ته کرښې د تقدیر چې به مې کله لاسمیږي ستا حسن چې ګوري نو یوسف درنا شرمیږي ای جبین کمارا خیستا د حسن وارا نبی سمر حسن داره ستا حسن چې ګوري نو یوسف درنا شرمیږي ستا حسن چې ګوري نو یوسف درنا شرمیږي. ماشاءالله جزاک الله قدرمنو. یقینا چې غږ تاسو واورېد د جناب حافظ بشیر جان ارمانی صاحب. یقینا چې په دغه اواز کې دغه درد د اواز کې دغه اخلاص دغه څیز دی چې هغې موږ مجبوره کړو او د هغې نه مو دغه څو کلمات او دغه څو ناتیه کلامونه واورېدل او هغې مو مجبوره کړل چې موږ سره په دغه لار باندې راشي او تاسو ته مخې ته دغه څو خبرې ترې وکړي. وخت د پروګرام چونکې موږ سره مختصر دی نو په تلو تلو کې به زه د حافظ بشیر جان ارمانی صاحب په لور باندې دا قدم واخلم او دغه پوښتنه به ترې وکړم چې بشیر جان صاحب پروګرام وخت موږ سره پای ته رسېدو واله دی. تاسو په دغه اخیري لمحاتو کې زموږ ډېر قدرمن اورېدونکي ستاسو فین دي ستاسو نعتونه اوري موږ نه غوښتنه کوي د هغه اورېدونکو په لور څه پیغام ورکوئ جي؟ او زه دا پیغام ورکوم خپلو ملګرو نه نعتخوانانو نه ادبانه دا درخواست کوم چې د شعر معیاري کلمات تاسو وایئ او د عوامو نه دا درخواست کوم چې مینه د خدای او رسول ښه وي دا نورې مینې هسې ژوند بربادوي. ډېر ښکلی پیغام قدرمنو دغه تاسو واورېد او مونږ ډېره زیاته مننه کوو د اباسین ریډیو د طرف نه او د خپل سټیشن ډایرکټر سید عابد شاه صاحب د طرف نه چې جناب حافظ بشیر جان ارمانی صاحب مونږ سره دومره وخت واړ او دومره لمحې یې مونږ له راکړي یو جهان مننه. بشیر جان صاحب ستاسو نه به اجازه تخلو او ستاسو ډېره مننه کوو که په دغه تلو تلو کې د اباسین ریډیو په اړه تاسو څه ویل غواړئ؟ اباسین ریډیو ډېر ښه کوشش دی بالخصوص د سید عابد شاه صاحب او زه په دې ډېر د هغوی شکریه ادا کوم او ستاسو د ټولو چې د حضرت العلامه شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم او دامت فیوزاتهم و دامت حیاتهم د هغوی بیان تاسو نشر کوئ. دا زما د 30 کالو خواري ده. زه په دې فخر کوم چې د شیخ صاحب بیانات د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي او زه خپل نعتونه هم د ریډیو نه اورم او دا بل خبره دا کوم چې دا شپږو نه اتو پورې ستاسو دا پروګرام چلیږي. الله دې دا په خپل دربار کې قبول کړي او پاک پروردګار دې اباسین ریډیو ته نوره ترقي او کامیابي هم ورکړي. ډیره مننه او ډیر خوشاله اوسئ قدرمنو. دا ورا سره د نن ورځې دغه میلمه چې په دغه مرکه کې مونږ سره شریک شو یقینا چې دغه یو ځانګړې مرکه چې دومره عظیم شخصیت سره مونږ وکړه چې د دغه نړۍ یو پیژندل شوي یو ښه معیاري نعتخوان چې د چا نعتونه تاسو د مختلفو چینلو نه هم اورېدی شئ او مونږ هم دغه هڅه وي او کوشش وي چې د هغې دغه اواز تاسو تر څنګ در ورسو. قدرمنو یو خبر هغې وکړو یقینا چې دې کې شک نشته چې حضرت شیخ الحدیث زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه څومره فیض په دغه لار باندې خلکو ته خور شونو. یقینا چې په دې کې د حافظ بشیر جان ارمانی صاحب لاس دی او هغه دا دی چې تر کومه حده د هغې د دغه پروګرامونو د دغه بیاناتو ریکارډینګ کیږي نو دغه کوشش هم د دی وي او په دغه ځان له ځان باندې دی کوشش کوي او دغه دی سره زما خبرې ترې وشوي نو دی دا ووایي چې یاره زما دا یو میشن و چې زه د حضرت شیخ صاحب بیانات ګوټ ګوټ ته ورسوم او که ړومبې قدم د هغې د اواز د نشر کولو
اغشتې شوي دي. نو هغه حافظ بشیر جان ارماني اغشتې دی او نن که د حضرت شیخ صاحب دغه آواز د دنیا ګوټ ګوټ کې د خلکو سماعتونو ته رسیږي نو په هغې کې د حافظ بشیر جان ارماني صاحب پوره لاس دی او په دغې ډېر زیات خوشحاله دی. ما سره خبره ترې شوې چې یاره زه ډېر خوشحاله یم چې د حضرت شیخ صاحب اوازونه تر لرې لرې ورسي او په هغې کې د اباسین ریډیو په لار که کوم اواز رسي نو هم دغه ریکارډینګ کوم پروګرامونه چې نو هغه پروګرامونه کوم چې حافظ بشیر جان ارماني صاحب ریکارډ کړي دغه یو خواهش د هغې څه حده پورې دا دې پوره کېږي نو په هغې دې خوشحاله یي. د دې ډېره مننه کوو. الله یې د دې دغه صحیح او کوشش په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. محترمو پروګرام وخت چې دی نو هغه را سره پای ته رسي. نورو پروګرامونو کې به دغه شان د آواز په لار تاسو سره ملاقات کېږي. تر هغه دمه محمد داود عابد ستاسو دعاګانو محتاج لور کې اجازت چې هر ځای کې الله مو تل خوشحاله کامیاب او کامران لره د لوی الله په امان.